پاکستان نه مغې نه ډېره فایده اوچته کړه په ټولې دنیا کې پښتونخوا خرڅه کړه هغې نه میدان جنګ جوړ کو د طالبان راوستل هغې فیکټریانې جوړې کړې او افغانستان کې چې کوم انقلاب شوی و په هغې باندې حمله وکړه ما 3 بلین ډالره پاکستان ته ورکړي ته امریکا وایي سوال دا دی چې څومره چې ته ګولۍ ورایې نو هغې ته به خور لور څنګه راځي تنکو تاسو د جین 91 نیوز دا ایکسکلوسیو کوریج ګورئ چې کوم د خیبر په مقام باندې چې کوم پښتنو قامي جرګه راټوله شوې ده هغې ته موږ دا کوریج ورکوو په دې جرګه کې د ځوانانو او سړو سره سره تورسرو زنانو هم شرکت کړی دی هغې هم راوتي ما سره میډم موجود ده دې سره به د دې جرګې حوالې سره خبرې کوو میډم د ټول ناول خو موږ سره خپل تعارف وکړئ زما نوم عصمت شاه جهان دی او زه د پښتون تحفظ موومنټ سره کار کوم او پښتون کام ما پیژني خیر دی نور خبره مخکې وکړه ټیک شو میډم په خپله باندې ذاتي څومره د دې پښتونخوا درد څومره محسوسوئ او څه ګڼئ چې اوسه پورې امن رانلې څه وجوهات کیدی شي داسې ده چې زمونږ سیمه چې ده د جغرافیایي سیاسي جغرافیا چې ده هغې باندې د ټولې دنیا نظر دی او دا چونکې د ایشیا ته ګیټ وی ده نو هر ملک غواړي چې هغه دلته خپله کالوني جوړول غواړي نو هغه زموږ په علاقه باندې حملې کوي نو په دې باندې 200 کاله چې دی دا پیرنګي حملې وکړې او بیا چې کوم دی پاکستان نه هغې نه ډېره فایده اوچته کړه په ټولې دنیا کې پښتونخوا خرڅه کړه هغې نه میدان جنګ جوړ کو زمونږ چې کومه ټیریټري ده سرحدات دي زمونږ په هغې کې انفراسټرکچر جوړ کو د جنګ دپاره دلته طالبان راوستل هغې فیکټریانې جوړې کړې او افغانستان کې چې کوم انقلاب شوی و په هغې باندې حمله وکړه د امریکې په وینا باندې دې نه ټولې دنیا خبره ده او دا امریکا په خپله باندې وایي چې ما هغه انفراسټرکچر ماتولو دپاره چې کله 9/11 وشو ما 3 بلین ډالره پاکستان ته ورکړي ته امریکا وایي دا په ریکارډ پراته دي د سټیټ ډپارټمنټ په ریکارډ هم پراته دي نو 3 بلین ډالر چې دی پاکستان افواج د پښتون کام د وینې په سر واغستلې او د جنگ کاروبار جوړ کړی دی پاکستان ریاست عوامي ریاست نه دی دا یو جنگي ریاست دی او هغې د وجې چې دی د پښتون کام دپاره نورې مسلې جوړې دي اوس دا هغه خو کولډ وار پیریډ چې ورته سر جنګ وایي اوس چین یو بل شروع کو اوس بیا جنجال شروع دی نو موږ امن غواړو راغلي یو میډم په دې قامي جرګه کې څومره پښتنو پیغلې ځوانانې تورسرې راغلي شرکت کړي تاسو خپله دلته موجود یې سوال دا دی چې څومره چې ته ګولۍ ورایې نو هغې ته به خور لور څنګه راځي سوال د څومره نه دی سوال دا دی چې دا جرګه د ښځې خبره وکړي او مونږ چې څومره نماینده ښځې یو د قامي تحریکونو غونډې مونږ راغونډې شوي یو او امید دی نن به هم ډېرې راشي صحیح ده بالکل اخره کې راته دا وایي څه ګڼئ دا جرګه چې کوم مختلف کیمپونه لګېدلي دي څه لایحه عمل به راوځي څومره پورې به کامیاب شي خبر دا ده چې دا څومره کیمپونه چې لګېدلي دی هغوی به خپل قراردادونه روړي چې مونږ دا غواړو چې د پښتون مستقبل نوی یو تصویر جوړ شي او په هغې کې داسې وي نو هغه چې هرې ټوکړې هر کیمپ نه راغونډې شي نو بیا به د هغې نه مستقبل تصویر جوړیږي او بیا به لایحه عمل جوړیږي بیا به ګورو چې مونږ خپل وطن دوباره تعمیر نو څنګه کولی شو چې په جنګ کې تباه دی صحیح بالکل یو تپوس د ښځو حوالې سره کوم تاسو خپله باندې مختلف کیمپس وزټ کوئ پښتانه چونکې ډېر سخت خلک هم دي عموما که موږ وګورو پښتنو زموږ خپل تورسرو ته بعضې چې کوم بنیادي حقوق دي هغه موږ نه ورکوي چې د کوم د جایداد حکم کیږي تاسو وزټ کوئ دغه پښتانه مشران د مختلف قبایلو هغوی څومره پورې یقین تاسو سره کوي چې د ښځو د حقوق خبره به وشي او هغوی ته به هم یو نمایندګي ورکړی شي ګوره د کام ارتقا چې ده که نه هغه رکاو ده چې ته جنګونه کې پټو کې بمونه غورځېږي ځای په ځای باندې لینډ ماینز وي هغه کام بس خاورې ته راکي وکړي هغه صاحب شاه صابر زموږ ملګری و شاعر هغه وایي څوک پکې اشر کوي څوک پکې سنګر کوي نو څنګه به ترقي وکړي نو دا د غونډ کام پسماندګۍ خبره صرف د ښځې خبره نه ده دلته کې ماشومان هم سکول ته نه دي تللي دلته روزګار هم نشته علاج هم نشته نو چې د غونډ کام د ازادۍ خبره کېږي ښځې خبره به هم پکې کېږي او خبره دا ده چې دا خبرې سره زه متفق یم چې مونږ دلته هم کتل غواړي صرف د ریاست معامله نه ده کام کې دلته ډېرې مسالې شته د خور لور حق نه مني تعلیم علاج ورسره مني اوس خو خیر لکه 30% ښځې روزګار کوي
تعلیمونه سکولونه رضا شوي خو سوال دا دی چې کله زما کام رضا شو چې موږ په خور لور تعلیم کوو د سکولونه والوزول په بمونو 3000 سکولونه والوزول مطلب نو هغه عمل رکاو شو نو موږ غواړو چې څنګ په څنګ د ښځې او نر دواړو یو شان اواز وي او یو نوی جهان جوړ کو یو داسې وطن جوړ کو داسې سماج جوړ کو چې هغه کې هر انسان ته ازادي وي سوکالي وي مساوات وي سماجي انصاف وي دا زموږ جدوجہد دی مبارزه مو ده چې کله پورې زیو کوو به څه شي